د ډزبندۍ د وجې نه د خام تیل په ریټ کې چې دا هم کمی راله. اوس موږ حکومت ته په انتظار یو چې هغه څه کوي، ریټ کمی که نه کمی. نو په دې ویډیو کې په دې باندې بحث کوو. کله چې د امریکې او د ایران ترمنځ جنگ روان و نو ریټ چې دی هغه په پورته ختلو، چې لږه خبره سختېدله نو ریټ چې دی دا په پورته ختلو. خو که نرمه خبره به کېدله نو لږ ډېر به راغورځېدو، خو نور ریټ چې دی هغه د 100 نه په پورته باندې چې دی ولاړو، په 110 115 به دغه کې ریټونو کې چې دی دا ریټ دغه شانتې ولاړو، کله به ښکته کېدو او کله به پورته کېدو. اوس چې کله د امریکې او د ایران چې دی په منځ کې ډزبندي وشوه، ډزبندي وشوه نو ریټ چې دی एकदम د 100 نه چې دی په ښکته راغی. کېدای دا ویډیو تاسو ګورئ د هغې نه نور په کم راغلی، ځکه एकदम چې دی فیصد چې دی ریټ چې دی هغه په کمه باندې راغلی دی. کله چې زه دا اوس دا ویډیو جوړوم نو په دې ټایم کې چې دی په کمه کم شوی دی، او کېدای شي په راتلونکي وخت کې د دې نه نور هم کم شي، ځکه د هغو د دواړو مذاکرات وشو او د ایران د طرفه دا وینا شوې ده چې ابنای هرمز چې دی هغه به هم د 2 هفتو دپاره کولاوي، ځکه په منځ کې د دې مذاکرات روان دي. هلته ډزبندي چې د هغه هم د 2 هفتو لپاره شوي ده. نو هغو ویلي دي چې ابنای هرمز چې دی دا به کولاوي. نو چې هغه کولاوي نو د دې د وجې نه په ریټونو کې هم کمي راله، او د ډېرو ملکونو سټاک ایکسچینج چې دی هغه هم په پورته ور وختلو، ځکه دلته ډزبندي وشوه او د دې جنګ د لاسه چې دی ټوله دنیا چې دی هغه په لپیټ کې راغلو، لکه ټوله دنیا چې د هغه د دې د لاسه متاثره شو، د هر ملک معیشت چې دی هغه خراب شو، او په ټرمپ باندې هر یو کس چې دی زور راوستی. خو هغه چې کم ټایم ورکړی و، ټایم چې پوره کېدلو، نو په هغې کې هغه وروسته دا بیا اعلان وکړو چې د عاصم منیر او د شهباز شریف په وینا باندې ډزبندي هغه وکړه. دغه شانتې دغه چې دی ایران چې دی هغه هم شکریه ادا کړه. نو ډزبندي چې ده دا وشوه، د تیلو په ریټ کې اوس کمي راغلې ده. اوس زموږ حکومت له څه پکار دي چې څنګه په هغه ورځ باندې په شپه باندې رالل او एकदम ریټ چې دی هغه 55 روپۍ ور وخېجولو، چې 55 روپۍ ور وخېجولو. نو اوس د دې له پکار دي چې هغه ریټ چې دی هغه واپس ښکته کړي او خپل ریټ له پټرول چې دی دا راولي، ځکه چې په عالمي منډۍ کې چې دی ریټ کم شو. په هغه وخت کوم په عالمي منډۍ کې چې دی ریټ خطر، او دوی دا ویلي وو، دا خبره یې نه کوله چې جهازونه زموږ ملک ته راشي، ځکه د 28 ورځو سټاک چې دی دا د دې سره پروت و. خو دوی دا وایي چې څنګه ریټ راوغورځېدو موږ به ډایرکټ چې دی ریټ په کمو. دا خبره به ټول ته یاد وي. اوس په ریکارډ باندې پرته ده، یو څو ورځې د هغې وشوې، داسې نه دي چې کلونه پکې تېر شوي. دوی ویلو چې ځینې کسان دا تپوس کوي تا د 28 ورځو دغه ولې نه ورکوئ؟ نو هغه وایي چې एकदम ارزان شي نو بیا خو به موږ کم تیل چې اخیستی ګران موږ به هغه ارزان ورکوو. نو دوی له اوس پکار دي چې راشي میډیا ته او د دغې په ریټ کې چې دی هم کمي راولي. نو اوس ګورو د دې په انتظار یو چې د تیلو په ریټ کې کمي راولي که نه راولي. او تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې حکومت به دا ریټ کم کړي که به نه.